پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم یو پیرا مسجد نبوی کی تشریف فرماو. صحابہ کرام د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه چار پیرا ناستو. دغه وخت کې یو یتیم صحابي رالو او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت اقدس کې عرض وکړو. وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زما د کجورو باغ دی، د دې باغ نه زه دیوال تاول غواړم، خو د دې باغ سره خوا کې د یو بل صحابي کجوري دي، نو د دغه صحابي کجوره زما باغ طرف ته راوړېدلې ده، نو که د باغ نه زه دیوال تاوم او د دغه صحابي دا کجوره پکې پرېږدم نو بیا دیوال کوږ راځي. نو لہذا دې صحابي ته ما ووې چې دغه یو کجوره ده، یو بوټی دی، دا ما ته پرېږده، نو زما د باغ نه به دیوال صحیح طریقې سره تاو شي. خو دې صحابي انکار وکړو، دا کجوره ما ته نه پرېږدي. نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د یتیم ته فرمایل ولې ته غواړې چې زه ستا سفارش وکړم دې صحابي ته او دغه کجوره تاله پرېږدي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د یتیم وی د الله رسوله که تاسو ورته سفارش وکړو نو ډېره بخی. نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دغه صحابي راغوښتلو، ورته وفرمایل وی ګوره ستا د باغ دغه یو کجوره ده، یو بوټی دی، دا د یتیم صحابي ته پرېږده، نو د ده د باغ نه به صحیح طریقې سره دیوال تاو شي. نو دې صحابي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل وی د الله رسوله دا د ستا ما ته مشوره ده او که امر دی؟ نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته وی امر خو درته نه کومه، ځکه دا د ستا کجوره ده، د ستا بوټی دی، ته یې مالک یې، خو صرف مشوره در کوم که دا بوټی د ته پرېښودلو نو د باغ نه به صحیح طریقې سره دیوال چارچاپېره شي. نو دې صحابي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته وویل د الله رسوله دا بوټی دا کجوره زه د یتیم ته نه ورکوم. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی بیا قیمت مونږ ته ووایه چې قیمت یې درکو. خو ګوره دې صحابي ته پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام داسې وفرمایل که تا دغه یو کجوره د یتیم ته ورکړله نو تاله به خدای پاک په جنت کې یو داسې کجوره درکړي چې د دغې کجورې په سوري باندې به یو شهسوار 100 کاله مسلسل سفر کولی شي. ګوره دومره لوی فضیلت ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کو. خو دغه صحابي بیا هم انکار وکړو، د الله رسوله دغه کجوره یتیم ته نه ورکوم. په دغه مجلس کې حضرت ابو دحداح رضی الله عنه تشریف فرماو. هغه ودرېدلو او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کم فضیلت چې تاسو بیان کو چې دغه یو کجوره چا د یتیم ته ورکړله نو خدای پاک به په جنت کې دله داسې کجوره ورکړي چې د دغې کجورې د لاندې به د دې کجورې په سوري باندې به یو شهسوار 100 کاله مسلسل سفر کولی شي. نو آیا دا فضیلت صرف او صرف د دې صحابي سره خاص دی او که نه دا عامه خبره ده؟ نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی نه، وی دا د صحابي سره خاص نه دی، بلکې هر چا چې دا کجوره د یتیم ته ورکړله نو خدای پاک به په جنت کې دغه کجوره ورکړي. نو حضرت ابو دحداح رضی الله عنه د صحابي ته وی ګوره ته ما پیژنې؟ هغه ورته او پیژنم دی. وی تاله دا پته شته دی چې زما په مدینه منوره کې د 600 کجورو یو باغ دی؟ نو دې صحابي حضرت ابو دحداح رضی الله عنه ته فرمایل وی وی په مدینه منوره کې ولا داسې څوک وي چې هغه له به دې خبرې پته نه چې د ابو دحداح په مدینه منوره کې د 600 کجورو یو باغ دی؟ ښه نو بیا ورته وی زه د دغه 600 کجورو باغ وی دا تا ته در کوم او دک یو کجوره چې د دې یتیم صحابي د باغ سره خوا کې ده دا ما ته راکه. نو دې صحابي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته وی تا د حضرت ابو دحداح دا خبرې واورېدې؟ هغه دو جهان ورته وی ما واورېده. نو وی ښه، وی یا رسول الله ته ګواه اوسه چې ما د حضرت ابو دحداح نه دغه د 600 کجورو باغ واغشتو او دغه یو د کجوري بوټي مې ورته ورکړلو. نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام حضرت ابو دحداح رضی الله عنه فرمایل وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما دله د 600 کجورو باغ ورکو او دغه یو کجوره مې ته واغشته او دغه یو کجوره ما د صحابي ته او د یتیم صحابي ته ورکړله.
نو دا حضرت ابو دهدا سے فرمای آقا دو جهان ته وی د الله رسوله آیا ما ته خدای پاک په جنت کې دغه یو کجوره راکړله؟ آقا دو جهان ورته وی نه. هغه تعجب پېښ شو چې یا خدای پاکه ما نه خو د شپږو سوو کجورو باغ هم لاړو او په جنت کې راته کجوره هم میلاو نه شوه. آقا دو جهان ورته ابو دهدا ما خو دا فرمایلي وو چې یو کجوره چا د یتیم ته ورکړله دغه یو کجوره نو دله به خدای پاک په جنت کې دغه کجوره ورکوي. تا خو د شپږو سوو کجورو باغ ورکړو، تا ته به خدای پاک په جنت کې دومره کجورې درکوي چې د هغې شمار به ناممکن وي. او بیا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بار بار داسې فرمایل چې ابو دهدا څه ښکلې کجوره دې په جنت کې واغشته، څه ښکلې سودا دې وکړله. نو چې کوم صحابه کرام ناست وي هغوی یو ارمان وکړو کاش چې دا کجوره مونږ اغشته وي او د یتیم صحابي ته مو ورکړی. بیا حضرت ابو دهدا صاحب لاړو باغ ته او د باغ نه بهر ودرېدو. په باغ کې دننه د ده کور هم و، د ده بچي هم پکې اوسېده. نو باغ نه بهر ودرېدو او کور کې خپلې بیبي ته آواز ورکړو، ورته ویې آواز یې ورکړو. نو هغه بیبي ورپسې آواز وکړو، وی د بار نه آوازونه کوي کور ته دننه راشه که نه. وایي څه وی؟ نو دی ابو دهدا خپلې بیبي ته ووی نه وی کور ته نه درځم ځکه وی دا کور زما نه دی، وی دا کور ما خرڅ کړی دی، دا باغ ما خرڅ کړی دی، تاسو را دې کور نه بهر روزئ، د دې باغ نه بهر روزئ. بیبي وی چې زما خاوند لوی تاجر دی، سوداګر دی، نو کیدای شي چېرته یو داسې لویه سودا یې کړي، غټه سودا یې کړي، کور یې هم خرڅ کړي او باغ یې هم خرڅ کړي. نو بیبي ورته د کور نه آواز ورکړو، وی دا باغ او کور دې په چا خرڅ کو؟ نو حضرت ابو دهدا صاحب آواز ورکو، وی دا کور او باغ مې په الله باندې خرڅ کو، په الله باندې. نو بیبي د آواز ورکو، وی ښه زر د کور نه راووته، زر د باغ نه راووته، لکه دا زمونږ د دې زمانې زنانه وي او بیبیانې وي. نو دومره ناشکره د خپل خاوند سر تاپا، د خپل خاوند ناشکره سر تاپا. او دغه به وي چې یاره دا خو زمونږ دغه د اوسېدو ځای او هغه هم دې رانه خرڅ کړو، دا خو تا ډېره لویه، دا خو تا ډېر نقصان وکړو، تاوان دې وکړو، یو کجوره دې ورکړو، شپږو سوو کجورو باغ دې ورکړو. خو هغې داسې ونه وې، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې بیبیانې وې. هغې داسې وې چې کور تا په الله خرڅ کړو نو الله زمونږ دپاره کافي دی، چې سودا دې د الله سره وکړه نو الله زمونږ دپاره شته. ګوره صحابه کرامو به د آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم په خبرو باندې دومره عمل کولو چې بس آقا دو جهان وی چې دا کجوره چا صحابي ته د یتیم صحابي ته ورکړه نو خدای پاک په جنت کې کجوره ورکړي. نو ابو دهدا صاحب د خپلو شپږو سوو کجورو باغ د دغه یو کجورې په بدل کې ورکړلو. ګوره د آقا دو جهان په عمل باندې داسې، د آقا دو جهان په خبر باندې داسې عمل وکړو. مونږ خو اول جومات ته جمعې په ورځ باندې پټې امرازونه، بس اول نه زمونږ دا نیت او اراده چې استاد کله خطبه شروع کړي نو مونږ به جومات ته ځو، او که په وخت رام شو نو استاد بیان کوي مونږ له غوږ نه کېږدو. زمونږ د سره مونږ د سره د عمل په نیت باندې اورو نه. لہذا دا زړه د الله او د الله د رسول احکاماتو له او احادیثو له سننو ته دا خالی کول پکار دي. په دې زړه کې صرف او صرف د الله او د الله د رسول مینه ساتل پکار دي، د غیرونه. نو صحابه کرام، یو خو د صحابه کرامو ټوله توجه او فکر آخرت طرف ته و. ګوره دا یو داسې سودا دی ابو دهدا صاحب وکړله، ظاهرا دنیوي لحاظ سره په دې کې تاوان او نقصان پکې، خو د هغې سوچ او فکر او توجه آخرت طرف ته وه.